د تحصیل مندن کوگا چوک نه تر کوزناوګي تحصیل چوک پورې 55 کیلومتر روډ د سابقه ایمنه شیر اکبر خان د فن د پریمکس کار روان دی. نن د پاکستان تحریک انصاف سابقه ضلعي جنرال سیکرټري سابقه امیدوار پی کے 25 عبدالکبیر خان ډوکیټ د پی ټی آی مندن مشرانو محمد اقبال رسول محمد غفور احمد افضل اعزاز بخنظیر خان یوت کونسلر سوراون محسن کمالزی او محمد علي سره د روډ د روان ترقیاتی کار معاینه وکړه. دغه مشرانو تارکولو کار معیاري وګرځاوه او ټیکدار ته د معیاري کار زر ته زر مکمل کېدو تاکید وکړو. میډیا سره د خبرو په وخت عبدالکبیر خان ډوکیټ او سابقه ډسټریکټ کونسل امیدوار محمد اقبال ووی چې دا روډ په اول ځل په 1940 کې جوړ شوی وو او بیا ورله چا هم توجه نه ورکړي. مشرانو ووی چې د کنډو روډ د وجې کو یو طرف ته د مقامی دریو کلو سورا غاړې او د کوګا خلکو ته تکلیف وو، نو بل طرف ته د بهر نه راتونکي خلک هم د ستونزو سره مخ وو. هغوی زیاته کړه چې موږ د ایمنه شیر اکبر خان شکریا ادا کوو چې هغوی زموږ په درخواست خپل فند دی روډ لور کو او نن شکر دی په روډ معیاري کار روان دی. مشرانو زیاته کړه چې د روډ په خېدو سره به د عوامو په ستونزو کې کمی راشي او دا خلک په هم د ترقۍ په لور روان شي ځکه چې روډونه د ترقۍ او خوشحالۍ علامت دی. مشرانو وویل چې موږ د ناوګۍ پټرول پمپ نه خانان ډېرې پورې په روډ منظورولو د ایمنه شیر اکبر خان او د امبلین ناوګۍ پټرول پمپ پورې په روډ منظورولو د پی ټی آی د صوبایي حکومت شکریا ادا کوو. هغوی وویل چې په دغه مین روډ هم کار په تیزۍ روان دی او ډېر ژر به مکمل شي. هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې په دې روډونو د سرکاري خزانې نه د عوامو د ټکسونو پیسې لګي، لہذا هر چا له پکار دی چې د کار نگراني وکړي او د غلط کار مخنیوی وکړي.